احمد ابن حنبل لاړ امام شافعي صاحب سره د کور چې څومره خلک هغه خوشحاله و چې یو لوی محدث د پاک پیغمبر مبارک د حدیث و حافظ او امام احمد ابن حنبل صاحب په تقوا پرهیزګارۍ ډیر مشهور و چې یو لوی انسان زمونږ ځای ته راغلی دی لکه اوس هم یو لوی ولی الله انسان او یو بزرګ او عالم او شیخ الحدیث چې د چا ځای ته راشي نو ټول خلک ورته خوشحاله ټول خوشحاله د امام شافعي صاحب لوڼه وې ماشومانې وې نابالغه وې هغه هم خوشحاله وې راغلي دي ولاړې دي د امام احمد ابن حنبل صاحب مخ ته نیغ نیغ ګوري امام شافعي صاحب چې کله د ماښام ټیم ماښام او د ماسوتن په مابین کې وخت شو درستخان یې وغوړو چې څه کور کې تیار و هغې روغکل کې ښودل احمد ابن حنبل صاحب هم کېناسته ورسره د هغې ځای چې کوم علما دي راغلي هغه هم کېناستل په درستخان باندې ډوډۍ ته کېناستل خوراک یې کوم امام احمد ابن حنبل صاحب خوراک زیات وکړ حالان کې چې کم اتقیا دي او نیکان خلق دي نو خوراک به کم کوي داسې بسیاره خوراک د هغې نه په احادیثو مبارکو کې منع راغلی ده ډېر بسیاره خوراک نه دی پکار نو امام احمد ابن حنبل صاحب خوراک زیات وکړ